من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. قابل قدر سامعین و ناظرین، ایوا مهمه نکته چې اسلام کې گپ شپ حواله سره، مزاح حواله سره، خوندي حواله سره د هغه ته ذکر کوم. اسلام یو باند مذهب، بوند مذهب، شدت سره د سختۍ والا مذهب یا دین نه دی. ټولو جوانبو باندې اسلام نظیر دی. هغه کې مزاح گپ شپ شته د اسلام کې. حتی روایاتو کې شته چې یو منافق انسان هغه همیشه د پاره ټنډې ټولوي، شوخ مزاج نه وي، سختابه وي. اما یو مؤمن د پاره دعبون لاعبون دی چې هغه شوخ مزاج وي، چهره کې مسکراهټ وي. دا یو ډېر مهمه نکته ده چې اسلام دی حواله سره تاکیدات شته دي. خو حدود و خیالی ساتلی دی. پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله نه روایت ده اینی لامزح، زیا مزاح کوم، زیا گپ شپ لگاوم، خو لیکن حدود نه نوازم، حق نه نوازم. هغه گپ شپ کې تمسخر یا د مومن توهین یا اهانت، هغه حدود ته نوازم. حتی مولا امام کاظم علیه السلام سے منسوب روایت کې هم شته چې کله ورته یایي چې مومن گپ شپ نه لګوي، مولا ورته کوه چې پکار دی مومن گپ شپ لګوي. مومن پکار دی مزاح حالات کې وي، مسکراهټ چهرې سره وي، خو لیکن هغه پکار دی ځنه کارونه ورسره نشي، تمسخر، گپ شپ کې درویغ، گپ شپ کې اهانت، دا کې نه وي. پیغمبر زمانې کې یوه ښځه وه، سپین ساري وه، زړه وه. راغله پیغمبر کریم ته، ورته وکړه یا رسول الله جنت ته به مو څو که نه څو. ظاهرا پیغمبر د ورته کو چونکې هغه سپین ساري وه، ویله ته چونکې زړه یې جنت ته زړې نشي تللی. فبکت، هغه ښځه وژړېده، سپین ساري زړه وژړېده چې بیا دغو عملو دغو المنظور څه فایده شوه چې موږ زړې ښځې نشو تللی. پیغمبر چونکې دا گپ شپ انداز و، آیه ورته ولوستله چې نه انشأناهن ابکارا، جنت کې به تاسې زړې وی نه، یعنې ته که لاړه شي جنت ته، ته به هلته زړبوډۍ هلته شته نه دی، هلته ځوانۍ دی. نه نه بعد ښځه خوشحاله شوله. یو همدې شان سره یو بادیه نشین، یو غرهی سړی و، هغه به پیغمبر ډېر خوندول و. ورځ نه یوه ورځ پیغمبر کریم ته دغه بادیه نشین د غرهی سړی به راتلو، ګفټ تحفه به یې ورته راوړله. نو ته ته پوهه چې کله چاته ګفټ وړي، تحفه وړي، نو هغه زړه نه انسان ورکوي. خو دا غرهی سړی به چې کله بیا پیغمبر ته تحفه راوړله، ګفټ به یې ورته راوړلو، پیغمبر ته به دا خبره کوله چې ګفټ پیسې راکړه، تحفه مې راوړې پیسې راکړه. نو هغه ګفټ سره سره څه پیسې ټکې به استعمال کړو، چونکې خپله غرهیز لهجه یې وه. نو پیغمبر به وخوندولو، خوندي کې به راغو. او بیا به چې کله پیغمبر غمجن شولی، زړه تنګون راغلی، حالات داسې به و، پیغمبر به ارمان کولو چې هغه غرهی سړی چېرته د ویرې نه رسي، مطلب ما ویرې نه خوندوي چې لږ سړي ورسره زړه دمه وکړي. نو که څه دا شی نشته دي. یا پیغمبر زمانه وه، علی علیه السلام صحابه کرام ناست دي، پیغمبر ورسره صحابهو به خرما خوړل، زړه بیا علي طرف ته چول، علي علیه السلام طرف ته. نو چې کله خرما ختم شو، خوراک وشولو، پیغمبر ورباندې غږ وکړو سره د صحابه کرام علی علیه السلام باندې چې تا دومره زیات خرما خوړلي دي، دومره زیات خوراک د کېږي لکه تا وکړلو د زړې وکسه. علي علیه السلام حاضر جواب و، هغه د فورا ورته که چې یا رسول الله ما خوا ګزاره وکړله، زړونه بغیر ما خرما وخوړل، تاسې زړو سره وخوړل، تاسې مخ ته سړی زړې پرته نه دي. نو دا شی ګپ شپ، دا شی مزاح به و. خو مزاح کې تمسخر، توحید، اهانت، یچا پلار ذکر، یچا مور، انیا، خندا، دا نه دی وکړي پکار. چې هغه سره بیا روایتو کې شته دي چې رب حزل، ځنه داسې ګپ شپه شته دی چې هغه بیا دښمنۍ باندې هغه اینډ کېږي، اختتام یې رسېږي، دښمني ورسره رسېږي، قتل ورسره تللی شي، دوستۍ ورسره خرابېدی شي. پکار دی دغو شیوه خیال وساتلی شي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.